ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها دا فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما عمل ادمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. الله تعالی ته په دغه ورځ باندې د لوی اختر په ورځ باندې په ټولو نیکو اعمالو کې خوخ محبوب او بهترین عمل ا د قربانی د ساروی وینه بیول دي. الله رسول فرمای انه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها او دا ساروی د دغه کوم وینه ده د دغه کوم ګندګي ده د دغه کوم وختان دي دا به هم د قیامت پر ورځ راځي او بیا به څه کیږي د الله رسول فرمای وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتيب بها نفسه. نو د انسان چې کوم نیک اعمال ترازو ده په دا کې به هم د دغه ساروی دغه وینه او دغه وختان فضله دا به هم جمع کیږي. په دې په وجه باندې به انسان ته د یو نیکو اعمالو چې کومه ترازو ده تله ده دا بدرنه شي انسان به کامیاب شي او بیا دا وینه ځمکې ته رسولو نه مخکې د الله تعالی په حضور کې د یو غټ مقام حاصل شي. الله تعالی قبولیت شرف ورته حاصل شي یو غټ مقام ورته حاصل شي چې کوم سړی قرباني وکړي فطيب بها نفسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای تاسو بیا قرباني په خوشحال زړه سره کوئ.